خو دومره ده چې زمانه وروسته پیغمبر نشته دی او دغه دواړه د الله تبارک تعالی پیغمبرانو. حادثه و چې کله موسی علیه السلام کوی تور تلاړو دا واقعا ده. نو دا هارون علیه السلام په خپل ځای په خپل قوم کې پاتې کا، په خپل ځای خلیفہ وټاکا چې د دې قوم نگرانی کوا ترته گمراه نشي. نو حضرت هارون علیه السلام د قوم ته شپه ورځي دعوت ورکړې د دین حقا، ډېر لمنې کړي، خو اکثر کسان په دیو کې بیا هم بے دین شوي او د غسخي عبادت شروع کړو، سامریو له غسخي جوړ کړو. بیا چې موسی علیه السلام ور واپس شو ډېر تقار شو او د دې سر د وختونو د ګیری نه ونیو. نو بیا ته هارون علیه السلام فرمایي چې زما د مور بچیا ما د ګیری نه منی سو دا خلک د دشمنان په ما باندې مخ خوشاله کوا، دا خلک ما ډیر منه کړو خو نږدې وجه د خلکو زو وجلې وې دومره او ته ما आवाज نسیت کو او دوی زما خبره نه منله. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې څنګه موسی علیہ السلام هارون علیہ السلام په خپل ځای په خپل قوم کې ټاکلو، دغه ستما په خپل ځای په قوم کې وټاکلې او زمانه ورستو په قوم کې ته خلیفہ وې، ته ما خلیفہ مقرر کړی بیا د خلکو خبرې ته سدي. خدا خبر یاد لري چې نبی علیہ السلام نو ورستو ګره نبی نشته دی، مبارک تصاف فرمایل چې ته زمانه ورستو خلیفہ یې لکه څنګه چې د موسی علیہ السلام نو ورستو هارون علیہ السلام خلیفہ و د قوم کې. خو دومره واچ هغه دواړه انبیاو او تا چې کوم د نبی نه ځکه زمانه ورستو بل پیغمبر ناراضي. دا ختم نبوت عقیده دی ته وي او دا عقیده هر مسلمان لپاره لازم ده. که په ختم نبوت باندې د کوم مسلمان عقیده نه و دا په اتفاق د علماء باندې خارج دی د دایره اسلام نه. ختم نبوت څه ته وي؟ مختصر په ځان پوه د نبی له صلوات و سلام نو ورستو تر قیامت پورې بل پیغمبر ناراضي. پس د نبی له صلوات و سلام مبارک دا د قیامت ورځې پورې د الله تبارک تعالی تر طرفه نبی راغلی دی او دا کتاب او دا شریعت تر ورځې د قیامت پورې کتاب او شریعت ته بل کتاب او شریعت تر ورځې د قیامت پورې ناراضي. او کزو کې اعتراض وکړي چې عیسی علیه السلام برا کوزيږي، نو عیسی علیه السلام برا کوزيږي خو هغه باندې پیغمبر نه اخو د نبی علیہ السلام نو مخکې پیغمبر وکنه 1500 کال مخکې ته دنیا ته راغلی دی. اوله باندې پوه شئ غوايو چې نوې پیغمبر دا به د نبی علیہ السلام نو ورسته تر ورځې د قیامت پورې نه وي. سوره احزاب کې الله تبارک تعالی فرمایي نبی علیہ السلام بارک الله فرمایي دا تاسو یو کس د چا پلار نه دی ولکن رسول الله بلکې د الله رسول له خاتم النبیین او اخری پیغمبر دی، بل پیغمبر ترسته نه راځي. او حدیث کې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، زه ټول پیغمبرانو کې اخر راغلم دنیا ته، زمانه بل پیغمبر تر ورځې قیامت پورې نشته. او بیا په بل حدیث پاک کې مبارک فرمایي چې تر ورځې د قیامت پورې با دیش دروغجن زما په دې امت کې راځي، دا دیش دروغجن به دعوی کوي چې موږ پیغمبران یو. او دو کسانو د نبی علیہ السلام په دوره کې نبی علیہ السلام په عصر کې دعوه کړې و چې یو ته اسود عنسی ویل چې په دې سره نبی علیہ السلام فیروز دیلمی رضی الله عنه صحابي دی ولېګو او د سری نبی علیہ السلام تراو یو د دروغ دعوه کړه فیروز دیلمی رضی الله عنه څخه لګلو اسود عنسی. دویم منافق او کذاب مسیلمه الکذاب ورته ویل کیږي چې د په خلاف باندې بیا جنگ یمامه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې شو او ډیر صحابه کرام په دغه غزا کې تقریبا 1200 صحابه کرام او تابعین په دې کې شهیدان شوي. سو 1200 صحابه کرام او تابعین په دې جهاد په جنگ یمامه کې شهیدان شوي. ښا دوه طرف ته مسلمانۍ دعوا وکړه او په پیغمبري دعوا کړې و. دغه پیغمبر سلام خپل ډاله و دی خو ا دې طرف ته صحیح صحابه کرام مسلمانانو یو بل ته مخامخ شو مسلمانان په نوم دا یو مسلمان نو خو په نوم خو وکنه سه کلمه خو ویلې ولکنن کلمه خو ډېر خلک وایي کنه. نو څومره شهادت یو شر مسلمانانو 1200 او چې کافر ته مخامخ شوي ير دا یو نسیوانه دي شوي مسلمانانو کې شهیدان غالبا ما تاسو ته وی کنه چې د دې منافقانو نه اسلام ته ډېر غټ ضرر دی. دا ضرر دغه څه خوري چې د مسلمان په دوکشي لکه په 1901 کې چې کله په قصبه قادیان انډیا کې اوسړی راپورته شو رضا غلام احمد قادیانی د نبوت دعوی وکړه. اړې وګ تفصیل لې اولې وې چې نه زه دغه مده امام مهدی علی السلام اخر زمانہ کې چې برازي کنه بیا چې اوس بلک بار لاړ وینا وې عیسی علی السلام بیا په سلک بار لاړ وینا زه نبی له صلوات والسلام په ځای باندې ولاړې مزه هغه حقيقي پیغمبر او ذی پیغمبر ما
بیا چې لږ وخت کېده عین د نبی صلی الله علیه وسلم په ځای دا وکړه وې زه پیغمبر یم اخري مانه بل پیغمبر وشته نشته. بیا اوس علماء ډېرې مناظرې هم وکړلې اخر کې اوس بیا یو پیر صاحب مباهله کړې وه. مباهله دې ته ویل کېږي که چېرته کې ته په رښتیا زه تا نه منم نو خدای دې ما چې کومه دی داسې داسې کې ځان ته خیرې کول او که نه ته دروغجن یو داسې کار کې تا دې خدای داسې داسې او د سره یو پیر صاحب مناظره مباهله په دې طریقه وکړه وی قادیاني که ته په حق پیغمبري او زه تا نه منم ما د خدای پاک په خپل لیټرین کې دننه مردار کړي او که ته په حق پیغمبر نه او د خلکو کې د فساد جوړ کړی تا د دننه خدای پاک په لیټرین کې مردار کړي. درېم ورځ بعد میرزا احمد قادیانی په لیټرین کې مردار پروت و. بیا ته خدای پاک چې کوم د عالم اسلام وزګار په 1901 کې د نبوت دعوه کړې و. بیا اگر قرض می دا ده چې نن هم په پاکستان کې دغه پیروکاران شته داغه زوی دغه په ځای باندې ناشته سنو می ده میرزا مسرور دې کس شی ده او خو زبردست دغه د لپاره دعوتونه ور کوي وای دغه پیغمبرو د اخیر زمانه او 1974 راین چې کله جوړېده غالبا چې دا بټو جوړ کړو دسه دا غنا کا چک بټو جوړ کړو بټو به دا خبره کړې و 1973 آئین کې 73 چې څوک ختم نبوت اخري منکری دا سړی کافر دی دایره اسلام نه خارج دی د مرتد دی او چا چې دعوه وکړه د نبوت او پانسی کیږي او چا چې د نبی صلی الله علیه وسلم توهین او بېادبي وکړه او پانسی کیږي دا په دغه آئین کې شته. دغه آئین ډېرې خبرې پکې نور هم وي دا قادیانیانو پرچار به بني د دیو چینلې به باندې د دیو جماعتونه به اعلان نه او دیوی چې کم دی اقلیت غیر مسلم وګرځول دا غیر مسلم شو د مسلمانان نه دي د کفر فتوا یې لګولې و او بټو ته بیا د دې نه غټه مسله جوړه شوله د دې مسلو د لاسه بیا بټو چې کم دی دنیا نم تللی دی مین وجه دا و هغه قادیانیان د نن ورځې پورې زما وستا په پاکستان کې بنو مسلمانانو ځان خبروي د تاریخ نه تاریخ دی دا روان دی داسې داغي جمعات نو داغي مدرسه نو داغي چینل نو ایسیم نو بنو غیر مسلمو وکله چې زما استاد مشران ته مسله را ورسېدله هغه میرزا مسرور قادیانی په خپل باندې بیان ورکړي چې ما پسې دا سړی راغی عمران خان او راته ویل چې زه وټونو ته ودرېږم مال بستا دا ډله وټونه راکې کنه راکې او زه بستا سو چې کم دې داسې پوکم او دا به وکم په خپل باندې سړی بیان ورکړي ما ته دا ډېر ښه کار دی دومره زموږ حمایت کې او دومره زموږ سره ښه کې ولې به نظر کې وټونه بیا چې کله هغه وټونه وګټل نو په اسمبلی کې یو قادیانی د مشروخه او په دغه عین کې په قادیانی باندې هغه غیر مسلم قرار کړو هغه باندې سره وټونه اهل نو لا پاتې چې کوم دغه په اسمبلی کې موجود دي بیا په خلک راپورته شول هغه دغه سټ نه واچو نن ستاسو پاکستان کې داغي مسجد کولاو دی داغي دعوت کولاو دی داغي چینل کولاو دی قصر عام چې کوم د خپل دعوتونه ور کوي او د قصړی ته خلک جوړي وای دا چې کوم د پیغمبر دی دا ول چا جوړ کړ دا ول د مشر دا ټول لارو ته داوار کړل او کوم خزه چې واغه ملعونه آسیا هغه د خپل باندې بیان ور کړو په انګلیش کې لاندې په اردو کې ترجمه راځي هغه صحابي د تپوس کې يهودي دی وای دا دغه چې کوم دی دا ملعونه دا به څومره وخت کې رها شي دا به څومره وخت کې آزاد شي دیو ته وای چې یو هفته کې دنه به آزاد شي بیا هغه تپوس کوي وای دا څوک آزادای دیو ته دومره خبره ما نه مت په سبا خبره موږ د میډیا په مخ کې نشو کولای به ورستو بل یو بیان راغلو پای کې ویلو چې خپ حیا عزت باندې به بیان ورکاو په دې طریقه باندې چې لکه ما ریاست مدینه جوړ کړي سمې جوړ کړي ریاست مدینه کې څه شو نبی صلی الله علیه وسلم تاسو ته پوره تاریخ بیان نکړه چې يهوديان تخپل حق میلاو يهوديان په خپل ځای باندې او مسلمانان په خپل ځای په منځ کې روغ نبی صلی الله علیه وسلم راوسته د څه وکړه نو دا ویل چې زما د حکومت د غټه کارکردګي دا د بهترین کار ما دا کړی دی چې ما هر چا تخپل حق ور کړی قادیانیان ته هم حق ور کړی پلاني ته هم حق ور کړی دا د بیان او بیا وای چې زما د ټول نه بهترین خبره د حکومت دا ډېر خپل کارکردګي چې ما کړی دا قمه قل کنه د مسلمان یو څه خبرې کوله هوا قلی لګ لرله ځان د فکر نه کې خبره ده څه ما وای زما د ټول نه بهتره کارکردګي څه شه ده چې دغه آسیا ملعونه وای دا ماټه په امن سره چې کم ده بهر ملک والا کړه نن هم په فرانس کې ناشته ده نن هم چې خبر راشي په مسلمان په دغه پیغمبر پسې دیږي
دا چا لېږلې ده؟ دا زما استاد مشر چې په خولې دعوې د ریاست مدینه دي او دنده کارونه د څه شي دي. الله بندګانو د تاریخ ته فکر کوئ، د چا په دعوو پسې مه ځئ. دعوې چې کومه دی که نه، دعوې د خدای د ټینه بله غټه دعوه نشته. نبوت دعوه خو وړکې ده، د ولایتوب دعوه خو ډېره وړه ده. د خدای دعوه د دې نه بله غټه دعوه شته. فرعون د خدای دعوه کړې وه، نو خدای و دجال به د خدای دعوه کوي. ټول غټه خبره د دجال را فتنه را روانه ده که نه، چې څوک د هغه مخالف وي هغه به وژني، هغه باندې به قادسالي، په هغه باندې به قسمه قسمه تکلیفونه وي. او چې څوک د هغه ملګری کېږي مړه داسې رزق به ورکوي که نه، داسې رزق او داسې خوشحالیانې او داسې نعمتونه به ورکوي چې حیران به ورته پاتې شي. غواګانې به پی نه کوي چې ته د هغه په ډله کې شامل شي، چې کور ته لاړې غواګانې به بیا دومره پی شروع کړي چې بیا به یې ټینګولی نه شي. فصلونه به د نه قادسالي به چې د هغه په ډله کې داخل شي، داسې فصل به دې وشي چې بیا به ټینګولی نه شي. خبره زما پوه نه شوئ؟ دغه د ټول نه غټ دجال را روان دی او هر یو پیغمبر خپل قوم د دې نه یېرولی دی چې قومه د دې څیز نه ویرېږئ. نو د چا په وعدو پسې مه ځئ، د چا په خبرو پسې مه ځئ، کار کردار ته یې ګورئ، دننه یې تلئ چې دا کم نمونه شی دی. مونږ یو سړی کتلی نه، بس دوه خبرې واورو لکه دا دی، دا د ایک نمبر مسلمان هم دا دی، ایک نمبر سړی هم دا دی. او ټول نه غټه فتنه چې راځي دا په پښتن باندې پرېوځي. اول دې ته ګوره فکر کوئ. او د ټولو نه غټه فتنه چې بیا به د پښتن کې په سواد پرېوځي. هر فتنه کې د شمولیت ډېر زیاتي دی، په هر فتنه کې ډېر مخکې دی. پوهېږئ زما د خبرو که نه پوهېږئ؟ والله عالم چې دا د دینداري ده که دی ساده توب دی که دی څه شی دی. خبره مې دا کوله چې 1200 صحابه کرام تابعین په دې عقیده باندې خپل سرونه قربان کړي چې د نبی اسلام نه وروسته بل پیغمبر نشته. ممتاز حسین قادری رحمت الله علیه دا ما تاسو ته بار بار واقع بیان کړی ده. چې کله دغه ملعونه د دې جج د پاره د دې ملعونی د پاره دا جج ودرېدو، د دې کیس لړواه او دا چې کم 73 داین لیکل شوی دی دا وکاله قانون دی، دا د بدل شي، په دې کې ترمیم وشي او دې کې د دې ولیکل شي چې څوک نبی له سلام به ادبی وږي هغه ته پانسی نه ملاويږي. وې د سی ولیکي دا سلمان تاثیر چې د پنجاب گورنر هغه دا خبره وکړه. ممتاز حسین قادری سره ټوپک ګرځاو، ټوپک ماریو. په سب تاسو خبره کړې دا یو کړي مې ده زړه خزه د پاره دغه مکنه ججما اې چاولم کیس نه لړاو، دولسب کیس لړاو کړو. او ته خو ته دې خبرې کې لکه اوس عین بدلو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک سودا کې د خلکو يهوديانو سره چټو په کې وتراواله وایي چې راځي اشتاله ودی سینه باندې وایي اشتاله. 15 کال بیا د حکومت جیل کو، 15 کال په سخت تیر کړې، تکلیف په تیر کو، 15 کال نه بعد ورستو پانسی کو. ستاسو پاکستان په قانون کې پانسی شته چې سړی جرمو کې د پانسی شته، خو تمه ته خو په تاریخ کې کنه چې د څوک پانسی کړي دی، یو دوه درو کسان نه علاوه څوک پانسی کړي چې کم جرم باندې پانسی ده د پاکستان په قانون کې. حق جرم ولا سړی په پاکستان کې په زرها دي، په کروڑها دي، حکم یو کې پانسی کړي، دوه درو کسان نه علاوه نور بګیندي پانسی کړي. اول نمبر چې په پانسی کړي عاشق رسول په پانسی کړي دی، عاشق رسول. تاسو تمام پیروز دی لمن نبی اسلام ولېګو ویل دې ګستاخ سر مال راوړه. نبی صلی الله علیه وسلم چې د پیروز دی لمن سر راوړ مبارک وته چې کوم د خوشخبری ورکړه، دعای ورته وکړه، اعزاز ورکو، اکرام ورکو. او زموږ استاد په پاکستان کې چې د ګستاخ رسول سر راوړي هغه غریب پانسی کیږي، اته پانسی ملاويږي. وایي زموږ خبر ځکه ته نبی اسلام فرمایل چې علی رضی الله عنه ته زما پځه پدې صحابه کرام مدینه منوره کې خلیفای وګوره خبردار زمانه ورستو بل پیغمبر نشته. دا خبره واضح او فرمایله. کبه دې خبره کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک دا وضاحت نه وکړي کې دې شي چې د ورځې د قیامت پورې د څه مقلانو ته ځان استدلال کړي چې ګوره علی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې ځا قوم تلاړ شو ته زما په شان د سیف زمانہ لکه د موسی علیه السلام نه هارون علیه السلام خو نو سم پیغمبر وګڼو دې پیغمبر شه. شیعاګان دغه نبوت دعوی نه کوي چې نو ویل علی صاحب چې کوم پیغمبر دی. او جبرئیل علیه السلام خطا شوی دا وحی وی الله تعالی جبرئیل علیه السلام ته وی چې لاړ شه علی صاحب ته وکړه، ویا خطا شو نبی علیه السلام ته وکړه. ولې هغه نبوت قایل دي علی رضی الله بعض ته خدای وی، بعض ته خدای وی، علی رضی الله خدای دی. تاسو خبرې دی په کې نبی علیه السلام په صفال پازو باندې چې زمانه ورستو بل پیغمبر نشته. اوس د څه دا تاریخ ته سره روان دی ان شاء الله. دوی چې بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو وروسته ابوبکر صدیق صاحب خلیفہ شو، بیا حضرت علی عمر رضی الله عنه خلیفہ شو، بیا عثمان رضی الله عنه خلیفہ شو. یو دا خلافت هم نه مني
دا شیعاګان وای دا نبی له صلوات والسلام چې کله دنیا نه فردا شو ډایرک خلیفہ بلا فصل علی رضی الله خو دا صحابه سو زیاته او کنه اعوذ بالله دا وای دوی سو زیاته او کنه درې مخ کې کړل دی رستو په څلورم نمبر او دا قران چې کوم دی دا څلويخ سپاره دی ها دا وای ډیر سپاره نه دی وای دا لس سپاره دا د علی رضی الله په صفت کې الله نازل کړی دي لس سپاره دا عثمان زرو زیاته کړي اعوذ بالله دا ته دا لس سپاره د لری کړی دي ځان خبر کې الله وندګانو چې خلک به کم کې پراته دي قصو کې ځان داسې خلک دي ښا داسې خبرې کوي عرض مې داو چې سړي خبرې تلای خو د تلو سره به عملم تلای عین ورستي کردار تم ګوري بیا ورپسې کېږي بیا ورته مشر خپل وایا بیا ورته سلامونه سلوټونه او صفاتونه کوي چې نن زما استاد خپل د صفاتونه جاری دي پرې ده مناظرې پم پرې ده جنگونه پم پرې دی او بل څه په خفګانم پرې ده هغه په سر باندې خلک دې در سیدلی چې خبره کوي خو یقین کو ولې دی وجنی دی بره دې سړي کې چې کم د يهودیت غ فتنه پرته ډېره خطرناکه فتنه پکې ده د محبین لاندې کم کسان چې دي د ملګری د دې تخته په سر خبره کوا هغه دا سړی د سره په خدای یقین وکا وجنی دی پریدي د سره یو سکند هم نه پریدي چې کوي کنه کوي او ته په موبایل کې نه دی موبایل کې یو دا په خلاف لیکل وکا چې دا د سړی ته خپل ایډي سي کوا دا به بند کړي پټک په دې بند کړي به لګل نه بند کړي به ما به خبره کوي خدا راته وای دا پرې دا مناظره او دا جګړې خیر دی دا دنیا د دور ژوندۍ د تیر بشي او چې کله نبی له صلوات و سلام ته ور مخامخ شو کنه او دا راته وای چې ای زما امتیانو د چې زما د ګستاخه چې ما ته چا کنځلې کولې دا خزه د پایا عزت کې رخصت کړي دا نو زده باندې ګرانم کدا سره دا باندې ګرانو به وسوایو بیا وسوایو دغه ځای ته لږ سوچ پکار دی او د چې دومره صحابه کرامو د بیادبی کوي هايو تقریر کې وای صحابه کرام چې کوم دغه ته تلیو بدر ته نو الته د لوټ مار د پاره تلیو نعوذ بالله سره پاره تلیو لوټ مار پیژنې ډاکو د پاره تلیو ډاکې کول په خلکو او صحابه ډاکې کوي او یریدل هغه د قدر 214 نه یریدل هغه وجات تلاړ او د نور یریدل پاتې شو صحابه بیادبی نه ده دا دغه تنقیص شان نه ده عزم داو چې نبی له صلوات و سلام علیه مبارک راو پس کو منافقانو ډېری خبرې وکړې ډېر منافقانه دجل او فریب و چلاو نبی له سلام دې راو پس کو مدینه منوره کې قائم پاتې شو او د نبی له صلوات و سلام مبارک کم قافله چې وا هغه قافله خپل هدف غزوه تبوک کم د تبوک مقام